بالکل جی تاسو لا تازه ترین اطلاع درکو چې دا وختي د بریکوټ علاقه ناوګۍ کې چې د فایرینګ وشو چې په هغې کې دوه زنانه چې دي په موقع باندې وفات شوي دي. یوه چې ده هغه شدید زخمی ده او د هغه علاج په غرض باندې چې دی سیدو هسپتال ته د بریکوټ نه ریفر کړی شوي ده. دا وختي د پوسټمارټم په غرض باندې دوه لاشونه چې دي هغه بریکوټ هسپتال ته راوړی شوي دي. د ډبل 1 ډبل 2 ټیمونه هم چې دي لګیا دي او د غالیګي پولیس اس ایچ او چې دی هغه هم په علاقه کې موجود دی. یو مبینه ملزم چې دی د هغوی په ورقه کې راغلی دی. علاقه کې چې دی سرچ اپریشن چې دی هغه سټارټ دی او پولیسو چې دی پوره علاقه په خپله ورقه کې اخیستې ده. دا وخت موږ تاسو له تازه ترین صورتحال درکو د بریکوټ هسپتال نه چې کومه واقعه راغله د هغې تازه ترین صورتحال دا وختي په بریکوټ هسپتال کې چې دی د ایمرجنسي صورت دی او کم لاشونه چې دي دوه لاشونه چې دي هغه بریکوټ هسپتال ته راوړی شوي دي او ورسره چې کومه شدید زخمی زیاتومره یوه زنانه چې دی هغه یې د سیدو هسپتال ته ریفر کړې ده. واقعه چې دا ګریلو تنازعات باندې چې دی راغلې ده دا وختي د پوسټمارټم کم پروسس چې دی هغه سټارټ دی او دا وختي د ډبل 1 ډبل 2 ټیمونه چې دی هغه هم چې د اکټیو دی بریکوټ هسپتال انتظامیه چې دی هغه هم موجود ده. ورسره اس ایچ او غالیګي په خپله په ناوګۍ کې چې دی هغه موجود دی او زموږ چې ورسره لږه شیبه مخکې خبرې وشوې نو هغه وایي چې یو مبینه ملزم د واقعې چې دی هغه زموږ په ورقه کې راغلی دی او مزید چې دی تفصیلات چې دی هغه به تاسو ته درکو. دا وختي په بریکوټ هسپتال کې تاسو ته مونږ تازه ترین مناظر وښول. بالکل چې نن لږه شیبه مخکې چې دی د بریکوټ علاقه ناوګۍ کې د ګریلو تنازعات باندې چې دی جګړه شوې ده او په هغې کې درې زنانې چې دي هغه د ډزو ښکار شوي دي پکې دوه په موقع باندې چې دي هغه وفات شوي دي او یوه چې دی زنانه چې ده هغه شدید زخمي ده او د علاج په غرض باندې سید شریف هسپتال ته چې دی هغه ریفر کړی شوي ده. پولیس چې دی هغه تفتیش کوي. یو مبینه ملزم چې دی سرچ اپریشن سټارټ دی. تفتیش نه بعد به چې دی تفصیل مخې ته راځي چې واقعه په څه راله څه نوعیتو او دا دومره کار چې کوم شوی دی د دې شاته څه محرکات دي دا به د پولیسو د پراپر انویسټیګیشن له بدلې کې دا صورتحال د بریکوټ هسپتال نه